استغفر الله د سیټ ستاسو دا ویډیو ښکاري دا یو درې بېوقوفه انسانان دي ځکه چې سړی راولي او ځان په ژوندینې باندې دفن کوي. نو راځئ دا ویډیو در سره شریک کومه. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ چې دی د څه وجې نه ځان دفن کړی دی. د ویډیو مکمل حقیقت در سره درښیم. دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او دا ویډیو مکمل وګورئ چې په حقیقت باندې پوه شئ چې دوی د څه وجې نه ځان دفن کړی دی. عزیزو ویڈیو طرف تا ویڈیو گورے بیس اخبری سو خبری کو. تو یہ جو 3 قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 بیوقوف ہیں جنہوں نے چلا کرنے کے لیے 3 بھائی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان قبروں میں بند کر لیا ہوا ہے اور یہ تقریباً ان کو 24 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اور یہ چلا کر رہے ہیں. ہمیں انہوں نے یہاں کے لوگوں نے بتایا ہم یہاں پہ پہنچے اور کوشش کریں گے ان کو کسی طرح ان قبروں سے نکالیں, قبریں کھول دی جائیں, مگر وہ سارا جو ایک سسٹم ہوگا علاقے والوں سے پوچھ کے ان کے جو بس ہیں ان سے پوچھ کے پھر یہ کام کریں گے. تو کمپلیٹ ویڈیو میں دیکھیے گا, بہت جلدی اپلوڈ کریں گے کہ کیا ان کی قبروں کھول کے ان کو ہم باہر نکالتے ہیں اور یہ کس طرح سے چلا کر رہے ہیں اور یہ کون سا. تاسو دا ویډیو وکته ستاسو به خیال چې دا کسان د قبرونو ته ولې کوشودیجي. نو زه ته مکمل حقیقت ښیم چې دا ولې کوشودیجي. دا دې دپاره کوشودي نن سبا تاسو ته پته ده جادو دا سیستم نه دی ډېر زیات عام شوی دی. دې وجې نه په خلکو باندې کوي, د خلکو کورونه ورانوي. په هر کور کې د دې د وجې نه ډېر زیاتې لانجې تاسو ته پته ده که نه, په خلکو یې کوي, ډېر زیات بیماریان یې پکې لګوي د دې وجې نه. لیکن دا هغه کسان دي جادو پخوي او بیا د خلکو بې عزتۍ هم کوي. تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات کتلي دې پیرانو سوشل میډیا باندې تاسو به ډېر کتلي چې دې پیرانو د زنانو سره ډېر زیاتې بې عزتۍ وکړې, غلط کارونه ورسره هم وکړل. دا هغه بېوقوفه خلک دي, هغه بدبخته خلک دي چې کله په خوړونو کې ناسي او دا جادوان او پخوي, کله په یو ځای کې ناسي, کله په قبرونو کې ناسي. دا خلک دی چې ځان په قبرونو کې بند کړی دی او جادوان او چیلې پخوي او بیا د خلکو کورونه ورانوي. یو ډېر زیات آرامیتوب کار پکې کوي. نو تاسو ته پته ده دا خلک چېرته مه پروموټ کوئ پښتنو, ځکه چې د دې د وجې نه معاشره ډېره زیاته ګنده کېږي, معاشرې ته ډېر زیات نقصان رسي. په معاشره کې قسمه قسم لانجې راځي صرف د دې وجې نه. دا خلک نه دي ډېر زیات بیا د زنانه او بې عزتیانې کوي. نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو زنانه به خامخا یو ځي یو پیر له به روانه وي, دا تعویضونه دا قصې ډېرې زیاتې کوي. نو زمونږ دا خلک په خپله دا پیران پروموټ کوي. که تاسو سوچ وکئ میک به راغیستی روان به یې جعلي پیر لاله که ته ولې ځې په سوشل میډیا باندې دا وایرل کې, بیا ډېره زنانه ځي او هغه بې عزتیانې وي. تاسو ته ښه پته ده نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي. که زنانه ډېر زیات پیرانو له ځي که سوچمي ډېر زیات احتیاط کوئ, خپلې زنانه او داسې ځایونو ته مه لېږئ. او بس د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مهرباني, دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې دې کسانو ته پته ولګي. ګوره نن سبا ګوره حالات تاسو ولدل خلک په قبرونو کې ژوندي ځان دفن کوي صرف د دې دپاره چې د بل ذلیله کولو دپاره, د پیسو ګټلو دپاره یو دغه ذریعه کوي. نو استغفر الله, ځان د دې خلکو نه ضرور وساتئ.